السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګرو په فیسبوک باندې به تاسو وینئ چې مولانا صاحب وایي چې وفاق سره کمپرومایز وسو راضي یک ولعلم الله ته پته ای فلحال دا گردش کوي په فیسبوک باندې. زه صرف دومره وایم ما یو تصویر بل پرون شیر کړی و چې هغه جملان یو ډونک لیکلی و یوم فلسطین په حوالې سره سینیټر مشتاق صاحب تصویر ورسره ور و. نو په هغې چې ما مقصد صرف دومره و چې د کوم پرون بیټک و دا د فلسطین په حوالې سره نه و. پرون بیټک صرف مقصد دا و چې دا نن کوم تاسو ته هیډلاین جوړ دا او په فیسبوک او په میډیا باندې چې مولانا صاحب وفاق سره دا راضي کول و سودا کولو فلسطین باندې چې کله سینیټر مشتاق صاحب احتجاجونه کول او کله مخ به جنډه چا نه پرېږدوله هلته به سینیټر مشتاق سره چې کېدل ټول په مخه ده. او که چیرې موږ دا ووایو که دا فلسطین په حوالې سره و بیا خو دا د موږ دلته یو دا سوال ده چې تر اوسه پورې فلسطین چې خو دا موږ پښتانه څومره وفات شول، موږ پښتانو سره څومره ظلم وسه، موږ پښتانه څومره تباه شولو، څومره کونډې یتیمان بچیان پلارونه وروڼه څومره خلک موږ مړه سله پښتانه. زه وایم چې دومره فلسطین چې لا نه یې مړه سلي چې موږ تعداد را وګڼو نو هغې دپاره خو هر پارټي کانفرنس چا نه راوغوښته، هغې دپاره خو چا دا هر پارټي کانفرنس نه وکړه چې فلسطین ښه خبره ده، فلسطین دپاره چوک اواز چې کوي موږ دا نه وایو مسلمانان دي ظلم لګیا ده، خو چې چېرته موږ په پښتونخوا چې خیبر پښتونخوا چې پښتنو چې کوم ظلم تر اوسه پورې اوسه او چوره خلک به دې چې وفات شلل هغې باندې آل پارټي کانفرنس چا نه وکړه، په هغې باندې خو چا دا فیصله نه وکړه. مولانا صاحب هلته چیرې و؟ مولانا صاحب هلته حکومتو چې و هلته هم دې کسانو سره و چې د اوس زرداري یو سیټ ته نواز شریف هلته دغو سره دا و، هلته یې دونه خو دا ډیمانډ نه وکړو چې هر پارټي کانفرنس او په دې پښتنو باندې یو لار وباسو چې کوم موږه علاقې چې دا حال لګیا ده. زه صرف مقصد ما دا نه ده، صرف مقصد ما دا ده چې کوم موږه مولانا صاحب ته په کار نه ده چې دی ظالم سات ورکړي. قرآن مجید ما چې واضح دي چې چېرته ظالم سړی وي ظالم سره به سات نه ورکوي او ظالم خلاف به درېږي. نو چې نن د ټولو ته پته ده زرداري ده او نواز شریف ته چا په چوک چلیږي چا په ترو چلیږي چرنګه کېږي هر ټول اے ټو زیډ نن سبا ټول هر سړي ته پته ده، بچي ته پته ده. نو که چیرې مولانا صاحب دا کوي نو زه وایم مت افسوس صرف دلته راځي چې مولانا سره د علیم لفظ ده چې یو سړی دین تعلیمات کړی قرآن مجید د پویه کړي هغه چې زه خو یو انپړه سړی نو چې که چیرې یو علیم سړی وي زه په دعوې سره وایم چې یو علیم سړی چې د الله رسول سره ټک لري او د تعلیمات کړي وي او یو علیم لفظ سره لګېدلی علم کړی چیرې ظالم سات نسی ورکوی چې په حقیقت باندې دی دی الله رسول عاشق وي او قرآن مجید صحیح په معنی د سمجھ کولو کوشش کړی او ویلی نو به چیرې ظالم سات نه کیوه. موږ وایو په یو څو ورځې مخکې مولانا صاحب ته کوم عزت قدر میلاو سله او موږ عزت کوو قدر کوو چېرته هم چې په حق کې لارې چوک ودرېږي عوام ټول خلک یې سپورټ کوي ټول خلک یې قدر کوي عزت یې کوي ټولو خلکو یې هلته قدر کوو چې مولانا صاحب صحیح په لارې روان ده ظالم خلاف ولاړ ده. نو نن که چیرې دا موږ وایو الله دې نه وکړي چې دا یې دغسې غلطه فیصله وکړي خو که چیرې وکړه نو دی دې بیا په سوچ په دې وکړي چې یو علیم لفظ د سره چې کوم لګیا ده او یو قرآن مجید موږ ته کوم معنی راکوي چې ظالم خلاف به درېږي په هغې به بیا دا یې خپله سوچ کوي. الله دې وکړي چې غلطه فیصله نه وکړي. په کار ده موږ علما نه موږ د دو سپورټرانو نه چې هغه خپل دونه سوال وکړي سرچ وکړي چې ظالم خلاف درېدل دي که یا ظالم سات ورکول دي. ما سره دې نه درېږي ما پی ټي آی سره دې نه درېږي چې چېرته هم پښتنو سره زیاتی ظلم شوی ده کېږي تر اوسه پورې چوک ولل مخ چې دغه خلک وله نو چې که چیرې دا خلک تر اوسه پورې موږ ظلم رکاو نه که او هغې سره بار بار سات ورکوي نو بیا سوال په کار ده د خلکو ته خپل لیډر نه د مولانا فضل الرحمن نه چې ظالم سات بار بار ورکوي. هر سړي ته پته ده ظالم چوک ته ظالم باندې دومره رڼا تباسلې ده چې پښتون او پوره پاکستان عوام هر سړی په پوه ده. موږ دا نه وایو چې مولانا صاحب دې موږ سره ودرېږي کم از کم حق لارې باندې ظالم خلاف دې ودرېږي موږ بیا سپورټ کوو موږ بیا قدر کوو موږ بیا عزت کوو. هر سړی بیا کوي چې چوره دلته موږ مسلمانان یو یا پښتانه یو هغه د قدر هم کوي عزت پې هم کوي
همیشه قدر او عزت ایک سړي کېږي چې په حق لارې ولاړ او چې حق لارې باندې نه ولاړ هغه سړي کله هم چا قدر عزت نه ده کړی. الله دې وکړي. مونږ سوال اخري جدا ده او مولانا صاحب چې کوم لفظ د علیم د سره که چیرې دا فیصله د غلطه وکړه نو بیا دې د جان باندې سوچ وکړي چې قرآن مجید موږ ته څه وایي چې ظالم خلاف به درېږي او د کومه فیصله وکړه بیا دلته موږ ته افسوس مقام ده ځکه چې یو علیم سړی داسې فیصله کله هم نشي کولی چې دی ظالم سات ورکړي. مننه جي، شکریه.